شرمېږه په دې خبره د یهودو زامنو په یهود مین خلکو ته نه پوهېږې چې نیم قرآن الله پاک راستولی د دې دپاره دی که ستا د مسلمان ورور سره چا څه کول ته به ورځې هغه به در لاس نه سي هغه به تر غاړه نه سي دا تا څه وویلې ستا دا خیال دی چې زه به نور مشوره سم هغه عربان هغه کربا دا څه کوې ظالمه د یهودو متاثره خلکو ته د اسلام هغه د الله حکم بیان کوي هغه قرآن بیان کوي تاول دا ورسه مرسډیس خرڅ کړه دا خو ما تا ته د الله د رسول تو یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے اب جہاد کے لیے نکلنا ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹرینز اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے؟ یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب پہ فرض ہے کہ جہاد کا آغاز اپنے گھر سے کریں اور وہ مرسڈیز جس میں وہ پھرتے ہیں وہ بیچ دیں اور فلسطینیوں کو دان کر دیں. BMW 8 کروڑ کی صرف BMW 8 کروڑ کی نہیں ہے ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدذلہ دام برکاتہ و عرباتہ و کرباتہ. ته نه شرمېږه په دې خبره د یهودو زامنو په یهود مین خلکو ته نه پوهېږې چې نیم قرآن الله پاک راستولی د دې دپاره دی که ستا د مسلمان ورور سره چا څه کول ته به ورځې هغه به در لاس نه سي هغه به تر غاړه نه سي دا تا څه وویلې ستا دا خیال دی چې زه به نور مشوره سم هغه عربان هغه کربا دا څه کوې ظالمه د یهودو متاثره خلکو ته د اسلام هغه د الله حکم بیان کوي هغه قرآن بیان کوي تاول دا ورسه مرسډیس خرڅ کړه دا خو ما تا ته د الله د رسول د الله د کلام خبره کښېښوله ظالمه دا ته په ما پسخند وایې کې د الله په کلام وایې بیا ویلې ول څه دې وسي ول دا فتوا ویل نه ورکوي چې دومره ډېر کسان کوچنیان د سکول له د تعلیمه محرومه دي دا فتوا ویل نه ورکوي یعنی تا قرآن د قرآن حکم الله او د الله حکم دی د کوچنیانو د تعلیم سره کښېښوی ول دومره ډېر ماشومان شته چې هغه مریضان دي هغه معیوبه دي هغه معذوره دي دا فتوا ولې نه ورکوه ظالمه مسلمان یې که کافر یهودي یې که نصراني دا خبره ته ولې کوې خو ته زه مسلمان یم چې مسلمان یم ما د قرآن خبره درته کښېښوله تا ولې مذاق شروع کړه ولې د پسخند شروع کوي سبحان الله دا نن چې کومې خبرې دا خلک کوي ځان ته د محمد رسول الله امتي وایي مسلمان وایي پښتون وایي پښتون دا هغه خبره ده یهودو موسی علیه السلام ورسه ته پوهېږې خدای دې پوهېږي جنګ دې پوهېږي موږ دلیږو فاذهب انت وربک ورسه وجنګېږه ورسه تا او خدای وجنګېږي ان هاهنا قاعدون موږ دلیږو دا اوس چې کوم مسلمانان دا خبرې کوي دا فتوا یې مذاق جوړ کړې ده نو هغه ورځ به الله راولي الله دې نه راولي چې ستا د کور او دروازې ته سړی ودرېدي او ستا د ښځې ستا د ښځې د سر چادر یې کشوی یې تر ګرېوان یې ونیوله ستا چنی ماشوم په څانګو کې دروازې هغه ورځ چې راسي بیا به د تقي صاحب د مولانا صاحب د منیب الرحمن صاحب د دې نورو علماو فتوا په یاد درسي او دا فتوا د دې دپاره وله